बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4। पोटाशियम परमैंगनेट कददी खवासु तराशु KMnO4 रिडक्स टाइट्रेशन की नो यो खुदा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। KMnO4 इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे और तकरीबन सलो कालु सखा दामंग इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल सन्नम तकरीबन वक्त और इन्हें मुंगदा इज़ तकरीबन सलो कालु सखा दामंग इस्तेमालो इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अदा मख दर्शनों को वेले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शे इलेक्ट्रॉन रिसेप्टोरी इलेक्ट्रॉन कबलई हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शे गोरे अब इलेक्ट्रॉन कबलई नबरे जाकावली शे लकन इलेक्ट्रॉन वा नसलो कलो सखदा सलो सखा लाजियात मंगवाड़ो लाजियात मंग सरादा मंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमालो د خصوصیت شه دی د دې ریجنټ د دې مرکب د دې کیمیاوي توکي خصوصیت شه دی چې یو خو اسانه سره مون سره ای ریډیلی اویلیبل دی ارزي کی کولای شي مکتب کتاب د کیمیاوي مون سره لابراتوارو کې نو ریډیلی اویلیبل دی یو خاصیت دی دویم خاصیت دا دی چې صحیح چارج کې خوې بل خاصیت دا دی چې ان ایکسپنسیو دی ارزان دی ګران دی ان ایکسپنسیو ارزان دی او بل خاصیت دا دی چې موږ انډیکیټر چې کله موږ د دې ټایټریشن کو نه زیاتره انډیکیټر موږ نه استعمالو صحیح ده no is a self indicator है no मतलब है कि no indicator मैं चकला दे रिएक्शन को मंग इंडिकेटर से इस्तेफादा न को कचरता ढेर ज़्यादा रकीक महलूली है ना very dilute solution की بیا موږ انډیکیټر نه استفاده کوو KMnO4 د با خو که ډېر رقیق محلول نه وي د KMnO4 نو بیا موږ انډیکیټر نه استفاده نه کوو خو ډېر زیات رقیق یې بیا کوو که ډېر زیات رقیق نه وي بیا نه کوو نو موږ سره تقریبا یو ساس کې of 0.1 normal permanganate دا موږ سره د کافي دی د انډیکیټر کله چې اکیرنس پوینټ راغی یو ساس کې 0.1 نارمل دا موږ راوغورځو صحیح ده نو دا موږ سره پرسپټیبل پینک کلر ورکوي داسې چې سترګې معلومولی شي پرسپټیبل پینک کلر ورکوي ګلابي رنګ یې دی نو د دا رنګ چې دی موږ एक्सिस ऑफ रिजेंट वाले माता खाई रंग एक्सिस ऑफ रिजेंट مثلا कत्तत गुलाबी हो इट मीन्स मासरा चे द रिजेंट इज़ आ फा मकदार नदे इस्तेमाल शे फुकडेर ज़्यादा तेज़ रंगी द KMnO4 दे मतलब देश मासरा रिजेंट इज़ आ फा मकदार परमैंगनेट मंग सरा
بیلابیل کیمیاوي تعاملات ترسره کوي او دیو جنا ځکه چې منګنیز ما سره منګنیز کوم وګورو نو دا موږ سره په +2 اکسیډیشن سټیټ کې شته +3 کې +4 کې +6 کې +7 کې دا نو بیلابیل اکسیډیشن سټیټ کې منګنیز شتون لري د وجه نه بیلابیل کیمیاوي تعاملات ترسره کوي نو زیاتره چې موږ لیبس کې ګورو نو لیبس کې ایسیډیک سالوشن موږ سره ای تیزابي محیط کې پرمنګنیټ چې دی په تیزابي محیط کې موږ سره دا تعامل ترسره کوي منګنیز 7 چې دی دا چینج کیږي +2 ته او څلور H2 او د لپاره پوتنشل چې کوم دی +1.51 وولټ دی and there is the oxidation potential the reduction potential standard potential laboratory کې چې موږ reaction کوو generally direction the ډېر مهم دی نو پرمنګنیټ په خپل ډېر په چټکتۍ سره د ځینو ارجاع کوونکو امینونو سره څه کوي د پورتني تعامل لمخې تعامل کوي نو ریاکشن چې جنرالي کوي نو ریپیډلی کوي تیزی سره کوي خو د ځینو ارجاع کوونکو سره د ځینو ارجاع کوونکو سره په تیزی سره تعامل کوي خو په ځینو حالتونو کې د ځینو توکو سره تشت اړتیا وي په ځینو صورتونو کې موږ سره اړتیا وي شته په ځینو صورتونو کې موږ سره اړتیا وي تودوخې ورکولو ته باید تودوخه او ځینې وختونو کې موږ باید کیټالیس څخه موږ څه وکړو استفاده وکړو ولې تودوخه ولې ورکوو دا خو تاسو ته پته ده چې ټمپریچر لوړول ریټ اف ریاکشن شي کوي زیاتوي چې موږ تعامل سرعت شي کوو هغې له چټکتیا ورکوو نو یو ستونزه چې پوټاشیم پرمنګنیټ کې لیدل کېږي هغه د سلووالی دی مثلا رو تعامل کوي خو دغه رووالی چې دی دومره غټه ستونزه نه ده بلکې غټه ستونزه د دا ده چې دا دومره سټرانګ اکسیډایزینګ ایجنټ دی چې دا موږ سره ایون منګنیز 2 چې دی دا بدلی په MnO2 باندې دې نه د دغه قویوالی چې دی دومره سټرانګ اکسیډایزینګ ایجنټ معلومیږي نو یوازې د سلووالی ستونزه نه ده بلکې سلووالی نه غټه ستونزه د دغه قویوالی هم دی مثلا که موږ واخلو 3Mn + 2MnO4 + 2H2O نو دا موږ سره 5MnO2 + 4H نو دته څه وکړو چې موږ سره منګنیز 2 د بدل کو په Mn2 باندې یوازې سلووالی نه بلکې د قویوالی از ا پرابلم پرېره ده دا موږ سره څه دی دا موږ سره کوي ده
نو پاس چې موږ ویل چې موږ سره منګنیز کیمینوفور چې دی سترانګ اکسیډایزینګ ایجنټ دی هغه منګنیز 4 چې دی دا بدلیږي په امین 2 باندې صحیح ده نو که ته لږ اضافه امینوفور اضافه کې دا امینوفور ته زیات لږ اکسس کې واچې نو دغه امین 2 چې کوم موږ سره جوړ شوی دا خپل څه بدلی ان او 2 ته بدلی صحیح ده نو ما سره د امینو 2 رسوب امکانات شته چې د امینو 2 رسوب وکړي خو چونکه ریاکشن سلوی تعامل سلو دی نو عام طور پر موږ سره امینو 2 چې دی پریسیپیټیټ کیږي نه امینو 2 چې دی دا پریسیپیټیټ کیږي نه نو ان 2 پریسیپیټیټ کیږي نه ځکه چې ریاکشن چې دی دا سلو دی نو ځانګړي تدابیر باید ونیول شي چې موږ پرمنګنیټ سالوشن جوړ کو صحیح ده نو د محلول د جوړولو لپاره ولې ځکه چې خپل اسیډیک میډیا کې کما سره اسیډیک میډیا نو پوټاشیم پرمنګنیټ بدلیږي Mn+2 باندې او N+2 چې دی نو کې دی شي پوټاشیم پرمنګنیټ موږ سره شته سالوشن کې نه Mn چې دا بدل کې Mn2 باندې نو د جوړولو لپاره د محلول د جوړولو لپاره باید سپیشل پریکاشن باید ځانګړي تدابیر باید ونیول شي نو سپیشل پریکاشن باید ونیول شي د جوړولو لپاره سپیشل پریکاشن باید ونیول شي د پوټاشیم پرمنګنیټ په جوړولو کې منګنیز ډای اکساید منګنیز دا باید یاد ولرئ چې منګنیز ډای اکساید چې دی دا د پرمنګنیټ محلول کیټالایز کوي داغه تجزیه کېدل چې دا څه کوي نو ځکه موږ یو چې باید ځانګړي تدابیر ونیول شي نو منګنیز ډای اکساید دا کیټالایز کوي تشه منګنو امینو 2 چې دا کیټالایز کوي د تشه د پوټاشیم پرمنګنیټ ډیکمپوزیشن د پوټاشیم پرمنګنیټ ډیکمپوزیشن چې کوي دا کیټالایز کوي نو کوم چې د پرمنګنیټ کې په خپل جامد پرمنګنیټ کې چې کوم منګنیز ډای اکساید په نومریزر کې شتون ولري او یا موږ سره وروسته جوړ شي صحیح ده نو دا به ما سره د دې سبب ګرځي چې پوټاشیم پرمنګنیټ به ما سره شي ډیکمپوز شي نو کوم چې ما سره trace of MnO2 اول سرنشتون ولري صحیح ده اول سرنشتون ولري یا وروسته جوړ شي وروسته جوړ شي څنګه چې کله کچرته پوټاشیم پرمنګنیټ MnO4 تعامل وکړي د ریډیوسینګ ایجنټ سره او ریډیوسینګ ایجنټ په اوبو کې شتون ولري نو موږ ځانګړي تدابیر باید ونیول شي کله چې موږ پوټاشیم پرمنګنیټ محلول جوړو ځکه چې Mn2 چې دی دا موږ سره پوټاشیم پرمنګنیټ محلول چې دی په ډیکمپوز کولو کې په تخریبولو کې Mn2 ایز ا کیټالیز غوندې کار کوي نو که چېرته ما سره اول سر نه په جامد حالت کې Mn2 شتون ولري په Mn4 کې او د هغې نه ځکه Mn4 محلول جوړ کوم نو Mn2 چې دا چونکې تعامل کیټالایز کوي نو ما سره به Mn4 چې دا بدلی تجزیه کېږي به یا ما سره په اوبو کې چې دی ما سره ارجاع کوونکي عاملونه دي نو هغه چې پوټاشیم پرمنګنیټ سره ریاکشن وکړي نو هغې په نتیجه کې به ما سره څه جوړ شي
mn به جوړ شي mn پلس 2 mn 2 به جوړ شي دا mn 2 چې کوم دی دا چې دی به بدل شي په تشي باندې mn او 2 باندې او mn 2 به بیا ما سره د کمینو 4 چې دی ډیکمپوزیشن شي کوي دا ما سره کټلایز کوي نو دا ټول شیان ما سره د کمینو 4 په تخریب کې رول لري نو هدایت دا ورکول کیږي چې کرسټل باید ډیزولو شي صحیح ده نو کله چې مونږه د دې سالوشن جوړو د کمینو 4 چې کله مونږ سالوشن جوړو نو ډایرکشنز دا دي انسټرکشن دا دي نو کمینو 4 کرسټل باید واغستل شي کمینو 4 کرسټل باید واغستل شي هغه باید ډیزولو شي هغه باید حل شي او باید د تمنګه هیټینګ ورکو چې کله حل شو باید د تمنګ څه ورکو هیټینګ والی هیټینګ ورکو چې کوم ریډیوسینګ شیان چې کوم دي ریډیوسیبل توکي چې دا باید ختم شي د دې لپاره هیټینګ ورکو to remove یا to destroy چې ختم شي د منځه لاړ شي reducible substances نو کله چې کیمینو 4 سالوشن موږ جوړو باید موږ حل کو تودوخه ورکو د دې لپاره چې کوم ارجاع کوونکي توکي چې ما سره دي هغه باید د منځه لاړ شي هغې نه بعد چې کله دا مرحله وشوه نو هغې نه بعد باید فلټرینګ وشي صحیح ده او دغه فلټر کول باید صورت ونیسي د اسبیسټاس د لارې خو الکانو اسبیسټاس کې باره کې دا ده چې هغه کارسینوجینک دی کینسر کاز کوي نو احتیاط باید وشي اسبیسټاس د لارې دا فلټر شي او یا چې دی دا فلټر شي د سنټر ګلاس له مخې لکه پاس شکل کې موږ سره سنټر ګلاس و سنټر ګلاس خپله نان ریډیوسینګ فلټر دی صحیح ده او دا موږ دې دپاره کوو چې څه لرې کوو دا موږ دې دپاره کوو چې ټو ریموو امینو چې امینو دو موږ لرې نو د امینو لرې کولو دپاره څه شی ده چې کرسټلونه واخله هلې کا تودوخه ورکه ښه ډېره چې ارجاع کوونکي توکي د منځه لاړ شي بیا فلټر کا د اسبیسټاس په لارې یا د سنټر ګلاس ټیوب د لارې کله چې دا شیان تاو کړو دی نو موږ امینو دوه چې دا موږ لرې کړو اوکې نو دا خو موږ د اول سر کې چې امینو دوه موږ سره په محلول کې کیمینو 4 سره یو ځای نه دا پروسه خو موږ دغه دپاره وکړه بیا دغه محلول باید سټینډرایز شي صحیح ده دریم سټیپ کې به بیا موږ د سټینډرایزیشن وکړو نو سټینډرایز به شي سټینډرایزیشن یې باید عیارول معیاري کول دا باید وشي ها بل باید څه وشي توره تیرکي باید کی او بل مهم شی باید acidify نه not acidify ځکه تیزابي کول د هغه تجزیه کیږي او دا پاس ریاکشن نه موږ ته معلومیږي اول ریاکشن چې تقریبا موږ لیکلی کیمینو 4 کې دا ریاکشن نو کله چې محیط تیزابي کیمینو 4 بدلیږي په شی باندې Mn+2 ته او Mn+2 بیا کما سره په محلول کې MnO2
نو MnO2 بیا ما سره اوکې که MnO2 ما سره نو پوتاشیم پرمنګنیټ چې دی MnO2 بدلی MnO2 ته اورا MnO2 بدلی MnO2 ته او خپل به دا MnO2 چې دی دا ما سره KMnO4 ډیسټروای کوي صحیح ده KMnO4 چې دی دا هغه ډیکمپوزیشن کوي تجزیه کوي نو باید موږ سره چې اسیډیفای نه تیزابي نه نو که دا شرایط لمخې که موږ دا سټینډرایز کړي صحیح ده نو دا بیا د 100 میاشتو دپاره د دې شرایطو کې په 100 میاشتو کې د په کنسنټریشن کې چینج نه راځي د په کنسنټریشن کې چینج نه راځي د پرمنګنیټ تیزابي محلولونه دا ثبات نه لري ځکه موږ سره جوړیږي پرمنګنیټیک اسید پرمنګنیټیک اسید چې دا تجزیه کیږي د لاندې اکویشن له مخې نو که موږ واخلو مثلا پوتاشیم ما سره پرمنګنیټ دی او هغه اسیډیفای دی دا پرمنګنیټیک اسید جوړوي داسې HMnO4 دا پرمنګنیټیک اسید دی پرمنګنیټیک اسید پرمنګنیک اسید دی نو پوتاشیم پرمنګنیټ چې دی که دا محیط تیزابي مونږ سره تیزابي نو دا مونږ سره بدلیږي په چونکې مونږ ثابت نه دی نو دا بدلیږي په پوتاشیم په منګنیز ډای اکساید باندې پلس اکسیجن باندې او پلس اوبو صحیح ده نو دا سلو تعامل دی رو تعامل دی په رقیق محلول کې او په عادي تودوخه درجه کې صحیح ده نو دا تعامل چې دی یو خو سلو دی او بای په رقیق محلول کې دی او په روم ټمپریچر اتاق په تودوخه کې دا موږ سره رو تعامل دی بله خبره ده دا یاد ولرئ هیڅ کله به تاسو ریډیوسینګ ایجنټ ته ایکسس پرمنګنیټ نه اضافه کوئ مثلا ما سره دې کې ریډیوسینګ ایجنټ پروت دی نو دې ته به هیڅ کله ایکسس پوتاشیم پرمنګنیټ نه اضافه نه ورچ هیڅ کله نیور هیڅ کله به ریډیوسینګ ایجنټ یا جاکونکي عامل ته به هیڅ کله پرمنګنیټ ایکسس کې نور علاوه کې او بیا څه کې بیا دا کار کوي چې د ټمپریچر زیات کې چې ما سره اکسیډیشن تیز شي هیڅ کله به دا کار نه کوي چې ریډیوسینګ ایجنټ دی ته ایکسس اماؤنٹ پوتاشیم پرمنګنیټ وراچې او بیا ته دلته څه ورکې ته دله به هیټینګ ورکې او دا تودوخه ول ورکې دې دپاره ورکې چې تا سره اکسیډیشن تیز شي دا کار به هیڅ کله نه کوئ که تاسې ریډیوسینګ ایجنټ ایکسس کې KMnO4 واچوې بېله خبره ده او ته هیټ نه ورکې نو پرابلم خو ته ریډیوسینګ ایجنټ اچې ریډیوسینګ ایجنټ تا سره د هغې کې ایکسس KMnO4 واچې او بیا هیټینګ ورکې دې دپاره چې اکسیډیشن تا سره فاست شي دا کار به هیڅ کله نه کوئ ځکه بیا چې دی چې که ته ټمپریچر زیاتې نو بیا به موږ سره ډېر په چټکتۍ باندې دا تعامل چې څه کېږي دا به ترسره کېږي نو د خطر امکان چې دی دا موږ سره شته دی نو دا اصل کې موږ پراپرټیز د پوتاشیم پرمنګنیټ یو صحیح ده موږ سالوشن جوړ کړو تر اوسه پورې راتلونکي لیکچر کې به انشاءالله موږ غواړو چې دا څنګه سټینډرایز صحیح ده یا پوتاشیم پرمنګنیټ دپاره
پرایمري سټینډرډز شي چا سره موږ دا سټینډرډایز نو دا ان شاء الله راتلونکي درس کې